عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او جابر بن عبد الله رضی الله عنهما فرمای لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحى د ورکوټي او د غټ اختر په ورځ باندې با اذان نکیدو. جابر بن سمره رضی الله عنه فرمای صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم العیدین وی ما د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره د اختر منځونه کړی دي غیر مرتين ولا مرتين یو پیرد ونه ډېرې پیری می کړی دي. فرمای بغیر اذان ولا اقامت بغیر د اذان او د اقامت نه د اختر منځونه بکیدل نه بداغه د پاره اذان او نه بداغه د پاره اقامتو. بیا فرمای عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای شهدت العید مع رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابي بکر و عمر و عثمان ویزو د اختر په موقع باندې حاضر شوی ما د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عمر فاروق رضی الله عنہ او د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنہ سره فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبه وی دی ټول به مونږ کو د خطبه نه مخکې اول به 2 رکعات مونږ وکړو د اختر واجب مونږ داغه نه بعد به خطبه ورکوله. بیا ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمای کان النبی صلی الله علیه وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په د ورکوټ او د غټ اختر په ورځ باندې وته مصلاتا د منځتا. فرمای فاول شیء یبدا به الصلاه لومبنه هغه عمل چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په شروع کول هغه منځ دی. ثم ينصرف بیا بر وګرځیدو فیقوم مقابل الناس د خلق مخ ته بیا ودرید والناس جلوس على صفوفهم خلق په خپل صفونو باندې ناسو تلل بنو منځ به وشو بیا به نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک راو ګرځید خلق په خپل زینو په صفونو کې ناسو. فرمای فیعظهم ویوصیهم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په وت نصیحت کو اغه ته به اهم خبرې کولې یا امرهم حکم به ورته کو. بیا فرمای فإن کان یرید ان یقطع باسن که بیا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په اراده و چې یو جماعت دا جدا کی قطعهونه به جدا کو هغه به اولګه د جهاد د پاره. او فرمای او یامر بشیء امر به یا به اراده و چې د یو بل کار حکم وکي داغه حکم به بیا وکړو. ګوره په دې لومبني روایت کې را لکنه چې د اختر منځ بکیده او اذان او اقامت په نو. د دویم روایت کې بیان را لې چې لومبنه به منځ شو بیا به خطبه وا. بیا فرمای درېمه مسله وا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم یوم الفطر رکعتین وی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د ورکوټي اختر په ورځ باندې مونږ کړو 2 رکعاته لم يصلي قبلهما ولا بعدهما د دین وړاندې مونږ نه کړو دین وروستي مونږ نه کړي ځکه چې د اختر په ورځ باندې د اختر مونږ وکي داغه نه وړاندې نفل نشته داغه نه وروستم نفل نشته د 2 رکعات دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو کس دی په عیدګاه کې ولید چې د نفل کول حضرت علی رضی الله عنه وتو فرمایل سکه غوښ کوم خمونز کوم کنه او مونږ د الله پاک عبادت دی نو ته ما ته ولې وجه سکه علی رضی الله عنه منا کو هغه وی ته ما د عبادت نه منه کې. حضرت علی رضی الله عنه وتو فرمایل عبادت مونږ ته الله پاک او د الله پیغمبر خو دلې دی او د الله پیغمبر د اختر په ورځ باندې د اختر د مونږ د مخ کې نفل کړي او نه رستو نفل کړي دي نو دا ته چې وې زدا مونږ کوم دا عبادت کوم نو دا مونږ عبادت نه دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا تعلیم مونږ ته نه دی را کړی. بیا فرمای عبید الله بن عبد الله رحمه الله فرمای چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه تپوس وکړو د ابو واقد لیثی رضی الله عنه نه د سبارکی فرمای ما کان یقرأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الاضحى والفطر چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په سلوستل د غټ اختر او د ورکوټ اختر په مونږ کې فقال ناغي وتو فرمایل کان یقرأ فیهما بقاف والقرآن المجید سورة القاف لستو واقتربت الساعة وانشق القمر او دا سورة القمر دا به لستو دا اختر په منځونو کې. نعمان ابن بشیر رضی الله عنه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په لستو
فی العیدین وفی الجمعه د اخترونو په منځونو کې او د جمعې په منځ کې بسبح اسم ربک الاعلى دغه سورۃ الاعلى دا به لستو وهل اتاک حدیث الغاشیه او سورۃ الغاشیه دا به لستو د اختر په منځ کې او د جمعې په منځ کې او قال دې فرمای و اذا اجتمع العيد والجمعه چې کله اختر او جمعه دا به جمع شو فی یوم واحد په یو ورځ کې نو فرمای یقرأ بهما ايضا فی الصلاتین وې د کرنګي په دوانو منځونو کې به لستو لکه سحر کې به د اختر منځ کو نو هم به دغه دو سورتونه اولستل سبح اسم ربک الاعلى او هل اتاک حدیث الغاشیه دا یو رکعت کې یو سورت بل رکعت کې بل سورت بیا چې پکل د جمعې د مونږ ټیم ماسپخین رااله هغه مونږ به کو نو بیا به هم دغه دو سورتونه اولستل یو لمبنه سبح اسم ربک الاعلى او دویم سورۃ الغاشیه هل اتاک حدیث الغاشیه نو دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک قرات دی دا چې دا د جمعې یا د اختر په منځ کې به لستو دا مسنون دی او عموما دا لستل کیږي نو دا سلور مسلې مخه تراله لمبنه مسله د اختر په ورځ د اختر د منځ د پاره نه اذان شته او نه اقامت شته دویم مسله د اختر په ورځ باندې فرض منځ د سحر وکړو نو بیا به نفل منځ نه کې د اختر د منځ پورې نه به کور کې او نه په جمعات او نه په عیدګاه کې چې کله د اختر د منځ نه فارغ شي دا غې نه بعد کته نفل کې نو په کور کې کوي شي په جمعات او په عیدګاه کې بد نه کې دریم مسله د اختر په ورځ چې کله 2 رکعات واجب منځ د اختر وشي دا غې نه بعد بیا خطبه ویل کیږي نو څنګه چې په اختر په منځ کې حاضری کې نو د قرنګي خطبه ته بکینی او خطبه به واوري او مسنون قرائت ته چې کوم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک لستل دي نو دغه قرائت لستل په د اختر په منځ کې یا د جمعې په منځ کې دا مسنون دي